بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال اختاري فقال انا اختار نفسي فهي طالق. وليس من ویلیو باب تفیز طلاق شروع ده او بده کې درې فصل دي. باول فصل کې د اختاری بیان را تکي. برحال تر وسه خلاصه دا تیر شوی و چې اختاری سره طلاق واقع کیږي کې چری خوان پکې نیت وکي او به کوم طلاق واقع کیږي نو طلاق باین واقع کیږي او شرط بدای چې خزه په مجلس کې کچري طلاق پزان واقع کوي واقع کولای وي شي او کله دوه یا د درې ونیت کوي نو غیله به اعتبار نه وي. دا قسم کړي وکنه او دام به کې ضروری ده چې دغه نفس یا دغه قائم مقام اختیارتن لاره خزي یا د خاون په کلام کې به وي. تر دې پورې مسئله بیان شوی وي. اوس صاحب د هدايه فرمای یو سره خزي ته وي اختاری بلکې دام د قدرت مسله ده. نو خزه جواب کې وي اختارو مضارع صيغه د توجه دي استقبال اختار نفسي. دا قاعده او قانون دی چې د مضارع په صيغه باندې طلاق نه واقع کیږي. زب تعالی طلاق در کومه دا خو عادي طلاق ده. دا ځین کې کینوي او دلته د مسله خو زده شو چې د مضارع استقبال په صيغه باندې طلاق نه واقع کیږي ځکه هغه وعده طلاق وي انشاء طلاق نه او طلاق په انشاء واقع کیږي په وعده نه. ټول برګوري فرمانه پوري. اوس د خزي ته د سړی ته خزي ته سړی ویل اختاری. خزه جواب کې څه وایي انا اختارو مضارع صيغه استعمال کړل انا اختارو نفسي. نو طلاق واقع کیږي کنه یا واقع کیږي. نو سوال به وکا بيد اختارو مضارع صيغه ده کدا خون استعمال کړي وې کنه طلاق نه واقع کېدل نو خزه به څنګه په طلاق واقع کی هغه مضارع صيغه ده. نو جواب دار چې قياس هم دغه رقم چې تا ویلو ځکه دا خو مجرد وعده ده د ال چې استقبال صيغه شي او یا پکې احتمال د وادي دی د ال چې کله د حال او استقبال دواړو شي نه کې احتمال پکې د وادي یا عین وادي بهر حال په طلاق نه واقع کیږي. قیاس دا تقاضا کوي څنګه چې تاسو ویلا نو به وای منګه په طلاق واقع کو استحسانا څنګه دغه بیان کو ګوري وتا. ولو قال یوسری ویل خزت اختاری فقالت ای جواب کې ویل انا اختار نفسي فهي طالق دا خزب طلاقيږي. والقياس قياس تقاضا دا کوي الا تطلق چې خزه طلاق نشي لان هذا مجرد وعد زکه دغه صيغه اختارو دا هو مجرد وعده ده چې کله صرف د استقبال لپاره شي او يحتمله یا احتمال بګي د وادي د چې کله حال او استقبال دواړه شي. فصار كما اذا قال لغه داسې شي لکه سړی خزي ته وایي طلقي نفسك خزه جواب کی څه وایي فقالت انا اطلق نفسي. دلته طلاق نه واقع کیږي اطلق سره ولدا خو وعده طلاق ده. تاسو پوه شئ نو څنګه چې طلقي ورته سړی وایي هغه وایي اطلق نفسي طلاق نه واقع کیږي. دغه شان اختاری او اختار نفسي کوم دي واقع نشي. خنو استحسانا ولي واقع کیږي. جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام استحسانا دا چې حضرت عائشہ و فرمایل په جواب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې اختار الله ورسوله اختارو مضارع صيغه استعمال کړل نبی علیہ السلام ولا اعتبار ورکړو. نور تاسو ته واقعا یادې نبی علیہ السلام آیات چې کله نازل شو قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن. کڅوک تاسو را پاتې کیږي می اختیار ورکاو کڅوک دنیا غواړي بس صحیح دراشي چې درې کوم بس زئی. نبی علیہ السلام اول حضرت عائشہ لورله دا څه وکنه او دا قصه وته وکړه او ورته وایي چې د کارو کا جواب مرا کوا ول مور بلار څه پیسه مشوره وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ فرمایي هغه ته یقین و چې مور بلار څه مشوره وکي نو مور بلار به دا مشوره ورنه کی چې د دنیا غوړه کا او نبی علیہ السلام پرې نه ځکه ورته وایي چې هغه څه مشوره وکا او ته د الله رسول دې کې مور او بلار سره د مشورې څه مسله ده. زه بل فاز دیګر څه لیونه نه ما ستا پرې د منو ته وته وي بس الله او د الله رسول غره کوم اختار الله ورسوله دنیا نه. نن صيغه حضرت عائشہ د استقبال ول استعمال ته اختار
او به نبی علیہ السلام ولا اعتبار ورکړلو نه پیږي به نه ته ویل کېږي استحسان بالاثر او استحسان بالاثر د قیاس په مقابله کې قوي نو قیاس چې د مضارب په صيغه دی واقع نشي پریم خودو تاسو پیږي خودو مراده چې اختارو له اعتبار ورکول له خلاف القياس دی او خلاف القياس ولا حکم خپل مورد پورې خاصی کنه نو اختارو خو ټیک دی خو او طلقو تدینه متعدی کیږي ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس دا مونږ چې دوله سم ماده ده تاسو پوه شولې څور سم وایم مخکې راځي وجه الاستحسان حديث عائشة رضي الله عنها فإنها قالت لا بل أختار الله ورسوله واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام والله اعتبار ورکړلو بطور جواب منها دا غیر طرفه دا غي جوابي تسلیم کو ټیک ده بل وجه اور عقلی دا د چې اختارو د حال به معنی کې حقیقت ده او د استقبال به معنی کې مجاز ده نو که څوک په حقيقي معنی اخلي بس ټیک ده کنه حال معنی طلاق به واقع شي اصل کې دی مضارب په صيغه کې درې راي دي ودا ده چې دا مشترک لفظ دی د حال او استقبال لپاره او مشترک لفظ کې خطا صفت هي هر معنی لپاره موضوع له ویګه یعنی هر معنی کې حقیقت وي نو په دوړو کې حقیقت دوی مدار چې مستقبل کې حقیقت دی او حال کې مجاز دی او درې مبارک څنګه چې دلته دی و ذکر کړه حال کې حقیقت او استقبال کې مجاز او دا راجح رائے ده نو صاحب د هدايه دا رائے خپل کړه واوره ولئن هذه صيغه چې ده دا حقیقت دی په حال کې وتجوز فی الاستقبال کې مجاز دی لکه کلمه د شهادت کې منغوي کنه څوک چې مسلمانی کې څه وایي اشهد الله الا الله نو کچری دا استقبال معنی شي نه به خدا معنی شول چې زه وعده کوم وعده فی الحال ایمان نه راوړم وعده کوم نه په وعده خو څوک مسلمان کیږي نه کله مسلمان کیږي چې ایمان راوړي حالان کې به موږ وایو اشهد الله الا الله واشهد ان محمد رسول الله چې ویلو بس مسلمان شو اقرار یې کوو ولی حال کې حقیقت دی وجنه وایو نه رسي او دغه شان په شهادت کې خلک گواہی ورکوي هم دغه شان مضارع صيغه استعمالي حالانکه حالت حالي معنی ضروري ده ولی حال ولا معنی تخلو دا حقیقت دی په حال کې وتجوز مجاز په استقبال کې کما فی کلمت الشهادت کې او اداء الشهادت کې یعنی شاهد گواہی کې بخلاف قولها وطلق نفسي وسه اعتراض وکبر وګوري کنو حال کې حقیقت شو کنه او استقبال کې مجاز شو حقیقت معنی غسل صحیح دي نه به چې وسلیت خزي ته وای طلقي او خزه جواب کوي اطلق نفسي نه پکار دا د التم حال کې حقیقت شي طلاق دی واقع شي کنه پوه نه شولې به جواب ونی سي الت حالي معنی حال معنی غسل متعذر ده حال معنی غسل څه دي برګوري څنګه متعذر ده حال معنی الا غسل کیږي چې مخ کې او شی د حکایت کوي مخ کې څه دا څه کوي حالن دغه نه حکایت کوي او طلقي کې مخ کې څه حالت نشته چې اوس دغه حکایت کوي او اختارو کې شته اختارو کې څنګه شته او دار مخ کې کوي تاسو لږ متوجي شئ اصل کې خاون غوړه کول او یا خاون نه جدا کېدل دا ول د زړه کار دی چې خاون غوړه کومه کنه خاون نه جدا کېږم دا چا کار دی زړه کې اول اراده راځي اراده چې د زړه فعل لنډه ده نو ول زړه کې یو حالت جوړ شو چې خاون غوړه کوم د حالت جوړ شو او بیتي حکایت وکړلو په حال باندې چې خاون غوړه کومه نو مخ کې یو حالت وکنه او حال په صيغه سره د غینه څوک حکایت وکړو نو اختارو کې غټیک شو او بعد شلو طلاق دا خو د جبه فعل دی چا فعل دی نو مخ کې څه حالت نشته چې مونږ وې د غینه حکایت دی دا حال د غینه حکایت کوي نو حال نه ټکیږي نو صرف څه کیږي استقبال من طلاق نه واقع کیږي پوه شوي کنه په وګورئ بخلاف قولها اطلق نفسي لانه تعذر حمله ځکه متعذر دی حمل الذي بحال باندې لانه ليس بحکایت ځکه دا خو حکایت نه دی ان حالت قائمه حکایت نه کوي د حال قائمه نه ولا نو
اختارو کوي ویاو کنه ولا كذلك او دغه شان نه دی قول د خزي انا اختارو نفسي چې حکایت دینه کوي بلکې کوي ولی لانه حکایه ذکر دا حکایت دی ان حالت قائمه دی یو حالت نه چې قائم دی پسله کې او هو اختیارها نفسها هغه اختیارول دي د نفس ولې زړه کې او سیدا غینا حکایت وکړو تاسو پیږئ کنه ګوري دا حال صيغه چی کنه دا اصل کې ال صحیح کیږي چې د حکایت په کول شي مخ کې وکار شوی او حالن ته دا غینه حکایت کې نو طلاق کې هم مخ کې څه ده نه دا د جبي کلام دی اختارو کې شته دا د جبي صفت او اختارو کې شته ذکر دا چا صفت دی زلو ور اراده ولو قال لا اختاري فقالت اخترت الأولى والوسطى والأخيرة نطلقت ثلاثا في قول أبي حنيفة رحمه الله ولا يحتاج إلى نية الزوج وقال تطلق واحدة برغوريجي يوصلي كسي دري بيد دا جمله استعمال کړه اختاري یو اختاري دو اختاري دري توجه ټول برغوري جواب کې خزه څه وای اخترت الأولى اول مهم غرقو دویم مهم غرقو تا درې پیری ویلو دریم مهم غرقو امام صاحب رحم الله وی پورا درې طلاق واقع شو او د خاون نیت تم به احتیاج نشته یار دا خو کینی لفظ نیت ته ولې احتیاج نشته خبر ورسته کوي لګا شه او صاحبین وی جی یو واقع شو البته ستا خبره ټیک د نیت ته به د خاون احتیاج نشته پوه شولې پی ګورې وتا ولو قال لها اختاري فقالت أغوي اخترت الأولى والوسطى والأخيرة طلقت ثلاثا طلاق شولدري في قول أبي حنيفة رحمه الله ولا يحتاج إلى نية الزوج وقال صاحبين فرمي تطلق طلاق شولا خب يوباندي هذا خبر سيدة جنيت تبقي حاجت نشتا ولا نشتا لك رخاون نيت حاجت كني الفاظ كي بخاون نيت كي كان بقيد طلاق عدل ته اجازه نشته تکرار دی کنه یار مذاکره طلاق نه ده د درې بیرچې له مذاکره طلاق شو وانما يحتاج وانما سری کې لګا ستاره کې سره غلط دی لا پکې ولګوا چا کې چلا نشته نه غلط دی وانما لا يحتاج احتیاج نشته نه د زوجته ولي لدلاله التکرار ذکر تکرار دلالت کی علیه په طلاق باندې ترا کړه اچھا دی اذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر الاكبر وګره اوس په اعتراض دا وکا شته دلالت په طلاق کوي نکړي شي د تکرار په دې دلالت کوي کنه چې خاونه ته می غوړه کړلې ته جدا کېدل نه په سوال پوه نه شولې څنګه وای چې په دلالت کوي بچا معنی کوي جواب دادی مولوی صاحب خاون غوړه کولو کې تکرار نه خاون خو چې غوړه که بس غوړه شو دي کې تکرار څه مطلب شو خاون نه جدا کېدل کې تکرار دی یو طلاق معنی جدا کېدل بل طلاق معنی جدا کېدل بل طلاق معنی دا تکرار بچا کړي تخبو جدا کېدو طلاق کړي خاون غوړه کېدل کې نه دی ځکه مونږ ویل چې دلالت په طلاق معنی کوي زه خو به ورسېدو دا سړی بیرسي کنه د چینه غونته کې وګورئ اذ الاختيار لکه اختیار په حق د طلاق هو الذي دا غشه دی يتکررو چې مکرریږي لهما لکبر غوري صاحبین وی جی یو طلاق واقع کیږي ولی تاسو ټول برو غوري امام زبرای لګرا مخ کې به په دې معنی پوه شو امام سے وې درې طلاق واقع کیږي ولې درې واقع کیږي وې د خزي کلام چې ودسیو اخترت الاولى به څه ترې لکه تاسو واقع کی متن کی ولک او دې زمونږه کې دا بل غلطي و دا ما ونه ویل لکه ښا دا خو شرایط شو منګه کې ول راغلی کې خېلې می کنه ول دې کنه اول غلط دی امزم ور سره ده انا لانجه جوړیږي اویل وستا اویل اخیره برو ګوري جی خسي سویل زغور کوم اول یا وستا او یا اخیره امام سے وی طلاق چره درې ورځې کا واقع کیږي د خزي دا اولا او الوسطا او الاخيره دا لغوه دی ګوي خزي صرف څه ویل اخترتو
نو خاون ورته ویلي اختاري 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 ګویا ښځې صرف څه ویل اخترتو بس درې واقع شو او دا اولا او دا وسطا او دا اخیره دا لغوه دي پوه شولې بي ولې لغوه دي لږ متوجه شئ چې خبره باندې پوه شو وایي جی دا طلاق د خاون په ملک درې وړه جمع وو څه ده کنه طلاقونه د خاون په ملک درې وړه جمع یې کې نه او کله چې یو شی په ملک جمع یې د دې لکه مکان کې چې جمع یې لکه موږ چې د کمره کې جمع یې ټول د کلاس کې نه کې دا غدیش 15 کسانو کې دا شته چې اول دویم دریم به وره لکه طلاقونه درې وړه په ملک د چا کې جمع یې خاون کې دا داسې جمع لکه مکان کې چې ګڼ اشیاء جمع او کله چې ګڼ اشیاء په مکان کې جمع یې کې اول نمبر دویم نمبر دریم نمبر نه یار دې کې خو زم اول نمبر کې دې شمدام کې شعر وي دې کې خو دا ترتیب مرتب نشته لري کنه یار مکان ضرب کې چې کوم مضروب کې به ترتیب مرتب نه به ټول پکې دي دا پکې نشته دا پکې اول نمبر دی دا پکې دویم دی څه شته پدن لګي پوي شوي کنه نو دا ترتیب چې خزي کوم بیان کړو دا څه شو لغوه شو خو به ترتیب کې بل شم لازمي ترتیب کې افرادم لازم وي ګوره دا سړی اول نمبر رااله دا دویم نمبر رااله دا دریم نمبر رااله نه دا ترتیب چې کلی به پکې افراد می ځکه اول نمبر دا د یو مرتبه د چې ځان له مرتبه را اول ځان یو کس اول دویم کس دویم دریم کس دریم نور سره پکې څوک هم دی افراد هم دی تاسو بدن لګي بوې شو کنه زه ګران دی یو ترتیب دی بل سره افراد دی خو ترتیب چې کوم دی دا لغوه دی ولی د خاون په دې ملک د طلاقونه څخه مرتب نه دی چې دا اول دویم دی دریم دی چې خزه باغ ترتیب واقع کوي چې کله ترتیب لغوه شو سره سم لغوه شو افراد اخو د ترتیب لازمو نه افراد هم لغوه شو نه د خزه دا خبره ترتیب او افراد دواړه لغوه شو نه دا ټول کلام یې لغوه شو صرف څه پاتې شو اخترتو او کله چې خزه د خاون په درې بری اختیاري کې اخترتو وي درې واقع کې لازم درې واقع شو دا چا راي وخت امام صاحب صاحبین څه وی لګبر ګوري وای چې ترتیب خلا غوړې بالکل ټیک ده ولې لا غوړې ځکه د خاون په مل کې طلاقونه جمع دي او د دې سي لکه مکان کې جمع او مکان کې چې جمع ترتیب نه بس ترتیب نشته باقي افراد خوشته کنه څه شته نو ګوي اولی واقع کو ا د باقي دواړه ترتیب وارو هغه به کې شو ختم شو یو طلاق واقع شو رسیبي وسره چې صاحبانو قولي مخکې کړي لو ما غوي چې ذکر الاولى چې ده یا وسطا یا اخیره وما يجري مجرى ان كان لا يفيد من حيث الترتيب اگر چې پیدا من حيث الترتيب نو ور کوي ولكن يفيد من حيث الافراد خو ور کوي کنه یو بدی کو ور کوي فيعتبر فيما يفيد كم کې چې پیدا ور کوي کې بوله اعتبار ورکو نو یو بشي کنه ولا هو امام سی وی ګور ان هذا وصف لغون دا لغوه وصف دی لغوه دا الاولى او الوسطى والاخيره دا لغوه دی ولي لان المجتمع في الملك ملك چې کوم شي جمع لکه دلته طلاقونه دي لا ترتیب فيه هغه کې څه ترتیب مرتبه نه پیږي کنه بیار لکه کل مجتمع في المكان لکه مکان کې چې یو شی جمع شي کې ترتیب وي نه وي والكلام للترتيب او دې خزي کلام د چاره بار راوړي الاولى او الوسطى والاخيره چاره بار دي ترتیب د بار او ترتیب چې کوم نه لغوه دي او پاتې شو افراد هغه د ترتیب سره لازم بده ټکی پوي وي چې افراد ترتیب سره لازم ور اول نمبر اول مرتبه کې چې هغه سره د لازم دي چې یو دي علم دې کنه دغه مرتبه کې چې لازم دغه دي ځان لا افراد دي یو دي څه ده کنه دا ور سره لازم چې ملزوم لغوه شو ترتیب لازم ور سره څه شو وګورئ والكلام للترتيب والافراد من ضروراته اخو د ضرورياتونه فاذا لغى في حق الاصل کله چې اصل لغوه شو لغى في حق البناء ویږي کنه په حق د بنا کې لغوه ولو قالت اخترت اختيارا لکبر ګورئ ما غ الفاظ دي خاون او د ویلي اختاري ترخی دغه چلیږي کا پر ګورئ اختاري څو پیری ویل درې دویمه مسله به وسوره خزي جواب کې ویل اخترت الاولى او الوسطى والاخيره نه اخترت اختيارا دسی ویل به پس ټول وې درې طلاق واقع شو ولی اختیارا د مرتن په معنا دی معنا دا چې ز طلاقونه غوړه کوم په یو ځل درې واړه نو درې واړه شو نو
مرتن معنا په یو ځل درې وړه واقع کوم تاسو مالک کړه مدد دریو ولو قالت اخترت اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا ولي لأنها زكت اختيارة داخل المرة بيرو دبار راجي بيو بيرا فصارت دبدا كما إذا صرحت بها گوئی چې د سیویل اخترت مرة واحدة درې وړه مې به بس په یو ځل واقع کړه ولأن الاختيارة بلا ورا که صرف اخترتو ویلې وې برګورې به هم درې واقع کېدل او دلته بس لا تاکید امراله اختیارتن په طریقې ولا بدري واقع کیږي ولأن الاختيار چوا دا د تاکید د بار دی وبدون التاکید صرف اخترتو چو يقو الثلاث دري واقع کېدل فما التاکید اولا کنه نه پیږي ومق اختیاری وتویل دي څو پیری دري خزه جواب کې څه وای طلقت نفسي هغه ته درې پیری اختیاری ویل خزه څه وای طلقت نفسي يو او يو توي اخترت نفسي بتطليقة ادريم صورت شروع شو كخيلمي اول كي الاولى واستويلي وديم كي اختيارتان ويل دلت بسيتي ويل يا اخي طلقت نفسي ويلي او ياي سويلي دي اخترت نفسي بتطليقة صعبت هداي ويدلت يو طلاق رجي واقعي كيجي سواقعي كيجي اورا ولو قالت قد طلقت نفسي ځان لمې طلاق ورکو متعدی چې وین به طلق وي او لازمي چې کله به طلاق وایو کا یطلق بتطلیقه فهي واحده یو طلاق بشي او يملك الرجات خاون به کې درجات مالک هم یعنی رجی بوي کنه نه پیږي به وجه سره طلقت نفسي صریح لفظ ده اخترت نفسي بتطلیقه دم صریح لفظ ده او صریح لفظ باندې طلاق رجی واقع کیږي کباین رجعي او یو واقع کیږي کدوا یا درې یو کنه یار نو ځکه مونږ ویل یوم دی او رجیم دی لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق دا ثابتي طلاق بعد انقضاء العده دا سوال نه جواب دی لک برو ګورئ الک خاون خورتا د اختیار ور کړو د باین هغه اچھا او خځې ځان لکم یو ورکو رجی دا خو غلطه نشوله جواب دار برو ګورئ لکه خزم باین واقع کو کنه یار خلګي رستو کو باین رجی کله باین جوړیږي چې د تیر شي نو خزي ولو منله خلګي رستو منله نه رسې به تاسو پدې پوه شوي اعتراض داو چې خاونو د سپارلې باین او دی واقع کو رجی نو جواب باین واقع کو خرستو باین فی الحال رجی لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكأنها گویا دا خزه چې دا اختارت نفسها نفس غره کو خو بعد العدت خو صحیح رای دا د مولوی سے بر ګوري صحیح رای دا چې دا صاحب د هدايه خبره ټیک نه ده کړي تیر لوی سړی دی ولی قانون په تفویض کې دا دی چې خزه ته کم وسپری موقبه واقع کې خلاف ورزي کده نشي کوله اسپرلې و ته کم یو باینو نو خزه ک طلقت نفسي وي او که اخترت نفسي بتطليق وي بهر حال به طلاق باین واقع کی کمی چې سپارلې به واقع کی نارسې به هم دې له ترجیح ور کړی د فقهاو ښا دا اوس می چې کوم وی الله مفتابی رائے دا څو شو درې څلورم خاون او تک ویلې تدی جواب کې خزوي اچھا جی بس درې قصې بوله شو ډېر مخکې مزه منګم بدینی هدم کراس کو انډیا ته ونه رسیدو وین قال لها امرك بيدك خاون ورته وی شه دې بلاس کړي فی تطلیقتن په طلاق کې شیلاس کې ور کړی دی فی تطلیقتن کې خزه جواب کې څه وایي یو ته دغه شان ویل امر کې بيدی کې فی تطلیقتن یو ته ویل اختاری تطلیقتن لنډه دا خاون پر تفویض کې بر سپارول کې وتا صریح لفظ ذکر کو امر کې بيدی کې فی تطلیق صریح لفظ دی کنه یو ته څه وایي اختاری تطلیقتن ذکر کو کنه نو خزي به ځان غوړه کو ټیک د بس ځان ته نه جدا کومه په دې وخت کې به یو طلاق واقع کیږي هم کوم واقع کیږي رجی واقع کیږي خاون چې کوم سپاری مقبه واقع کیږي غیر رجی دی نو بس رجی وي وین قال لها امرك بيدك ورته ویل شه دې بلاس کې دی امرك به دغه معنی ده نو بل څه معنی نشته ګیندنه ته پوسوکا دې څه نه ته پوسوکا هغه ډېر ورانی کوي دا د شپې نه نشي تر سهار پورې نو سانو داتې شپې لري کوي د شنه چې لاسي خوله شوی او استاد
او دغه ځوان ورسره کلک نه ښتی لاس پسې بیا سر چې راپاڅېږي بیا ترې نه جدا کېږي بیا به یې لاس راښکلی پوستکي به یې لتې ورسره اړولي او که نه دا چې سړی پټ لاړ شي دې ښځې ته ولوي هو دا ایلپي په لاس ومږه او بیا یې کلک کړه بیا به ښه مزه وکړي بیا به ترې کته کېږي هم نه که نه اصرار نه تپوس وکړه ته دا کار نه وی کړی دا شی مه کوئ هلکه او ما دغه لیوني ویلي موږ نه انډې نیسي قصه مې یاد ویل دا مسله څنګه بس مال دا جایزه مسله ده بیا ویل ملا نه هم تپوس کړی انډې وله لاس کې ورکول جایز دي ملا نه یې تپوس کړی حالانکې ملا ورته ویلي وو خلک یې په زور ورکوي نه نیسي انډې دا هم الله عجیبه شی پیدا کړی کوم ځای دی وإن قال لها أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة یو طلاق بی خاون بدرجات مالکم وی لأنه جعل ذکر دی خاون وگرزولو لها خجر پارا اختیار خلاکن بتطلیقة اختیاری ولگرزولو وهي او تطلیقة اختیار چی معقبة للرجعة دا خزان بس شاعت راجع تمراولی یعنی طلاق رجی پی واقع کی بس بے کنو یار